یو اوږې دی او ډوډۍ چا راولېږله او هغه باندې یو وخت تېر شي د لوږې او 2 وخته تېر شي او ډوډۍ تیاره پرته ده. مثال خبره کوم، بار نه څوک راشي چې بهی تاسو ډوډۍ وخوړه، ګاونډي تپوس وکړي ور وډبئ، وایي موږ له خو چا ډوډۍ نه راوړې. لکه د دې حساب دا دی، موږ له چا زه خو خبر هم نه یم، حالانکه ډوډۍ ښکاري هغه ته، خو هغه انکاري دی دی نه. دغه شانتې د قرآن او دین اسلام د الله پاک هدایت دی او زموږ رویه دا ده چې موږ ته څه هدایت نشته. دا ژوند ګوره، یا به موږ دا ژوند د الله په مرضی به تېرو او یا به خپل مرضی باندې. اصل خبره دا ده، دا صرف مونځ، روژه، زکات، حج خو دین نه دی. لکه دا یو ډېره لویه ګمراهي ده په زموږ ذهن چې ګیره مې پرېښوده وړه وړه او کلمه مې وویله او بس دا یې مونځونه کوم، نور څه وکړم، نور څه شته نشته، زموږ ذهن کې نشته. حالانکې دا خبره نه ده. اصل خو هغه طرز حیات دی، قرآن دی او تا به د هغې مطابق په ته ژوند تېرې او هغه مونږ تاسو وګورئ صرف ناظرې دپاره او حفظ دپاره او بس. خپل رویه وګورئ، قرآن پاک سره څه رویه ده.